د بچی یا د بچی په پیدایش باندې څاروی حلالول، څاروی د الله تعالی په لار کې قربانول، دا ته عقیقه وایي. په عقیقه کې وړوکی څاروی هم حلالولی شي، غټ څاروی هم حلالولی شي، اوښ هم حلالولی شي. دا جواز شته، تا ته هر اختیار ده، خو بهترینه مستحبه او افضله طریقه دا ده چې که چېرته د بچی پیدا شي نارینه، بیا د یخ په عقیقه کې دوه چیلۍ حلالوه، دوه چیلۍ د الله تعالی په لار کې قربانوه. او که چېرته بچی پیدا شي بیا د یغې په عقیقه کې صرف یو وړوکی څاروی نه حلالوي. دا خو بهترین طریقه ده، خو البته جواز ده په دواړو صورتو کې ده. که کوم یو شی هم تاسو ته میلاو شي هغه حلالولی شي، د الله تعالی په لار کې قربانولی شي، جواز شته پکې. او بیا هم دا خبره ذهن کې وساتئ چې په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل هم شته. او داسې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من ولد غلاما فليحق عنه من الابل او البقر او الغنم. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي کله چا بچی پیدا شو نو هغه ته پکار ده چې هغه د ده په عقیقه کې یا خو اوښ حلال کی، یا غټ څاروی حلال کی، یا وړ څاروی حلال کی. دا دته اختیار ده. جواز په درې واړو صورتو کې شته چې د کوم شی ته آسان وي، د دې ګنجایش وي، وسعت وي، هغه یې حلالوي. دوم دلیل حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه د هغه هم دا معمول و، کان یحق عن بنیه الجزوره، ده به د خپلو بچیانو په عقیقه کې غټ څاروی چې کومه ده هغه حلالوي. نو د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه عمل هم دغه ده چې غټ څاروی نه هم په عقیقه کې حلالولی شي. نو د خلکو دا یوه غلط فهمي چې مطلب په عقیقه کې وړوکی څاروی چلی دا حلالول ضروري نه، دا مستحب او ښه طریقه ده، بهترینه خبره ده چې دا حلال شي. او که چېرته دا نه وي، د چا استطاعت نه وي، طاقت یې نه وي، بیا غټ څاروی هم حلالولی شي. او داسې ام کلث رضی الله عنها دغه دا روایت ده، وایي د عبدالرحمن بن ابي بکر د کور والو دا نظر منلی و، وایي که چېرته د بچی پیدا شو بیا به د هغه په بدله کې مونږ غټ څاروی حلالوو. بیا ام المؤمنین ام عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وویل، لا بل السنة افضل عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریة شات. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دی ورته وویل، وایي داسې مه کوه، خو بهترینه طریقه دا ده، سنت طریقه دا ده چې که چېرته د نارینه بچی پیدا شي بیا دوه واړه څاروي حلالوه، او که چېرته د بچی پیدا شي د یو څاروی حلالوه وړوکی، نو دغه بهترینه او مستحبه طریقه ده. داسې امي عایشه رضی الله تعالی عنها نه دي ورته ویلي چې ته دا غټ څاروی حلالوې، دا جایز نه ده یا دا نه ده، نه، بلکې ورته وایي چې هغه هم حلالولی شي، خو بهترینه مستحبه طریقه دا ده چې ته د بچي په پیدایش باندې دوه واړه څاروي حلال کړي، او د بچی په پیدایش باندې یو وړوکی څاروی دا حلال کړي. نو عقیقه دا په هر صورت باندې ټیک ده، که غټ څاروی وي او که وړوکی وي. بهترینه خبره دا ده چې وړوکی څاروی یو دا د بچی په پیدایش باندې، او دوه څاروي واړه دا د بچی په پیدایش باندې. الله تعالی دې موږ تاسو ته د مسلې صحیح سمجھ را نصیب